چا خو خره چې موږ خپل بچي حافظان کو عالمان کو داسې خو مو کوي کنه داسې کوي لا سوچت کوي ماشاءالله نیت خدای کنه نبی علیہ السلام فرمایي چې نیت المؤمن خیر من عمله د مؤمن نیت او اراده د عمل نه بهتر ده نو نیت کوي چې موږ خپل بچي عالمان کو حافظان کو د دنیا نسبتونه به د مرګ سره ختم شي د وزیر وزارت ختم شي چې مړ شي د ډاکټر ډاکټري ختم شي چې مړ شي د پایلټ پایلټي ختم شي چې مړ شي خو د عالم علم د حافظ افز د مرګ سره نه ټول مسلمانانو ته د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کی امین خو وایي کنه او دویم نبی علیہ السلام فرمایي چې ثم العلماء بیا به علماء کرام شفاعت کوي دریم ثم الشهداء بیا به د اسلام شهیدان شفاعت کوي ډاکټران پایلټان وزیران به پکې شفاعت نه کوي نو نبی علیہ السلام فرمایي البس والداه تاجا من نور واغستول شي پرز د قیامت باندې د حافظ مور او پلار ته یو تاج چې هغه به الله جوړ کړی د نور نه دا رڼا چې د تنور ویل کېږي د نور دا رڼا دا نور دی او دا تاج به د حافظ د مور پلار په سر دی نو د قیامت پر ورځ به ټول خلق موجود وي د دنیا کې چې څومره بادشاهان تیر شوي دي مالداران تیر شوي دي نو هلته به خلق بادشاهانو ته نه پس کېږي ډاکټرانو ته به نه پس کېږي مالدارانو وزیرانو صدرانو ته به نه پس کېږي چا ته به پس کېږي حافظانو صاحبانو ته به پس کېږي او د دوی مور پلار ته به پس کېږي نو دا هغه خلق دی چې استادانو کم محنت کړی دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کم خلق د مسلمانانو بچو ته قرآن پاک ښیي نو دغه خلق به د قیامت پر ورځ د عرش د سوري د لاندې ولاړي نو اول تاج به مور پلار ته په سر کولی کېږي نو ستاسو دا خوښه ده چې دا تاجونه موږ ته په سر شي خپل بچي عالمان حافظان کړه ډوډۍ خو الله ورکوي د ډوډۍ خو الله وعده کړې ده او بیا نبی علیہ السلام فرمائی ویکسا والداه حلت الکرامت او بیا با اللہ پاک د اعزاز دو جوڑی واچائی دا حافظ مور پلار تا لا تقوم لهم الدنیا چطول دنیا با دا آغی جوڑو قیمت نشی ادا کولے زکا چاقا با دا جنت وی دا اعزاز بوی اللہ با جوڑی کری فیقولانی نو دا مور پلار دا دی حافظ بوائی بیما کسینا حازا چه پا کم سبب بانی منگتا دور قیمتی جامع واغستولے شوی نو فیوقانو دا اللہ طرف نبی ارشادو چی بی اخذ ولدکم القرآن ستاد بچی دا قرآن پاک دا غستو پا جوانی تا دا اعزاز در کڑے شوی دے نو دا چاچا کو وقت چه منگتا دی ملاو شی ماشاءاللہ والبچی مدرسول ورکو کا نکتے اللہ دے ٹولو بچو عالمان و حفظان کی محترمو اللہ تعالیٰ فرمائی جل جلالہ یوما پرز د قیامت باندې یوم لا ينفع مال ولا بنون پرز د قیامت با انسان تا نه مال پایده ورکي نه اولاد پایده ورکي نفس مال او نفس اولاد نه پکاريږي هغه مال و پکاريږي چې کم په مدرسه په جمعات په یو دینی کار باندې ولګید او هغه بچي به پکاريږي چې چا حفظ او یا علم وکړي نبی علیہ السلام مبارک ارشاد فرمائی من سن سنتا حسنتا فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القیامہ چاچ یو خیسته طریقه رائی جکڑا مدرسے جوڑ کڑا زائی وقف کو پیسی پکی لگولی حصے پکی واغستا من سن سنتا حسنتا نو فله اجرها دتا بددی اجر ملاویگی خو په دغه ځای به بس نی و اجر من عمل بها الى يوم القیامه او اجر د هغه خلکو د عمل برابر چې تر قیامت پورې په دې سلسله سوره خلق روان وي علم کوي حفظ کوي درس و تدریس کوي تبلیغ کوي او عبادت کوي په دغه ادارو کې نو د دې ټول ثواب کې به کمې نه راځي خو چې چا په دې بنیاد کې حصه اخیستې ده تر قیامت پورې به د هغې عملنامې ته دغه ثواب رسیږي نبی علیہ السلام مبارک ارشاد فرمائی یقول ابن آدم وائی زید آدم خبری لگ بند کریے یقول ابن آدم وائی زید آدم یعنی انسان سوئی مالی مالی زما مال زما مال نبی علیہ السلام مبارک ارشاد فرمائی چیا ابن آدم اے دا آدم زویا منگا تاسوئی چے اے دا آدم بچیا خپل مالو پیجنا
چې ستا د مال نشاندهي تا ته وکم. نو نبی علیہ السلام مبارک ارشاد فرمای مالو کما اکلت فافنیت، ستا مال خو هغه دی چې د استعمال کا ودی خوړه عزم دې کنو داستا شو. ولبست فابلیت، او وادي غست او زور دې کنو داستا شو. وتصدقت فامضیت، او صدقه دې کو ځان دې مخ کې اخرت ته ولې کنو داستا شو. باقی چې پاتې شو داستانه داستا د وارثانو دی. نبی علیہ السلام مبارک فرمای چې د معراج په شپه باندې زه الله پاک جنتونو ته بوتلم، د جنت منظر را تخکارا کو. نو چې زه دننه لړم د جنت په دیوال باندې په سرو اوبو سره درې کرښې لیکلې شوې وي. په لومړنۍ کرښه کې لیکلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، ټول وایي. او په دویمه کرښه کې لیکلي ما اکلنا ربحنا، موږ چې څه وخوړل نو دا مو ګټه وکړه. وما قدمنا وجدنا، سمو چې ځان نه مخکې آخرت ته ولېږل نو هغه مو وموندل، د هغې بدلې میلاو شوې. وما خلفنا خسرنا، او څه چې رانه رستو پاتې شو نو دا مو تاوان وکړو. رستو چې پاتې دا ټول تاوان دی. او درېیمه کرښه کې لیکلي امة مذنبة ورب غفور، امت ګناهګار دی او رب غفور رحیم دی. الله دې موږ سره د رحم او د مغفرت معامله وکړي. الله دې زموږ د ټولو اخر خاتمې بالایمان کی. محترمو، نبی علیہ السلام مبارک ارشاد فرمائی ثلاث اقسم علیہن، درې خبرې چې زه تاسو ته په هغې باندې قسم کوم. و احدثکم حدیثا، او زه تاسو ته خبره کوم په خبرې کولو سره. نو فاحفظوه، دا خبره ښه کلکه یاده کوي. لومړنۍ خبره پکې نبی علیہ السلام کوي ما نقص مال عبد من صدقه، چې نه دی کم کړی مال د بنده صدقې. گویا کې نبی علیہ السلام فرمایي چې زماري د الله په ذات قسم وي چې په صدقې سره مال ډیریږي کمیږي نه. او بیا د الله جل جلاله ارشاد حدیث قدسی دی. نبی علیہ السلام مبارک ارشاد فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې یا ابن آدم، اے د آدم زویا، انفق ينفق عليك، ته د الله په لار کې خرج کوه، الله به په تا باندې خرج کوي. او بیا الله تعالی فرمایي وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، هغه چې تاسو د الله په لار کې څه شی خرج کوئ نو الله پاک په بهترین بدله درکوي. دا به ډک لګی کنه. محتمم صاحب خو تاسو ته یو لوی ګردان وکړو چې داسې او داسې. تاسو ما توجه ده ما ته که نه که نه وی تاسو ما ته توجه ده. دا موږ اوس مدرسې ځای کې ناست یو که په بل ځای کې ناست یو وایي که نه؟ او دا هم د مدرسې ځای دی که نه؟ دا هم د مدرسې ځای دی. اوس که بالفرض والمحال نن د دوی پروګرام و، یا سخته ګرمي او یا باران و، نو بیا به موږ تاسو دلته ناست شوی وی او نه وکړئ که نه؟ نو چې موږ او تاسو د الله نه سوال وکړو، کارونه خو الله کوي، د انسان خوښې بانه شي. کارونه ټول د الله په فضل باندې کېږي. نو که بالفرض والمحال ناڅاپي باران شوی، موږ به څه کول؟ بیا دا پروګرام نو د الله نه به وغواړو چې الله دې موږ له چت راکړي. غواړو که نه که خیري؟ یو ښځې بلې ښځې ته وي خور وي، دا خلک وایي چې لښکر راغی لښکر راغی. وي دا لښکر څه ته وایي؟ نو ښځه ورته وایي خو ستا خاونه زما خاونه د دې ښځې خاوند چې رايوځای شي که نه نو دکه لښکر یي که نه. نو اوس پې لرې تیارې دي، چت ته بلکل تیارې دي. نو دې له څه پکار دي؟ سیمټ والا پکار دي، او سیخان والا پکار دي، او کرش او شګه والا پکار دي. څو څیزونه ما یاد کړله؟ سیمټ یو، سیخان دوا، او شګه او کرش څلور شو که نه؟ او پنځم نمبر اوبه. بغیر د اوبو نه خو هم څه نه کېږي که نه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. بور پکې چا کړی دی؟ دلته بور شته؟ هغه شته د مخکې نه چې چا کړی دی، الله دې ورته د هغې بدلي ورکړي. زه به 15 منټه دا کوم. التحیات ته سړی ورسي که نه او داسې ما چې نموز یې نه کېږي، او زه له التحیاتو کې نه الله اودس مه ماتوئ. اوس کار خو ټول برابر کېږي که نه؟ اوس لږ صبر وکړه.
چې څلور رکعات یې کړي که نه اخري کې ساو چالو کړي نو مونځ یې نه شوی بیا اوس خو که څه چالو شي هر څه خرابېږي او په سونو نه په زرګونو یو اړو په سونو یې کا نو ان شاء الله زه اول تاسو دا خبره کوم په تحدیث د نعمت باندې ځکه چې ما کومې خبرې وکړې الله دې ماله پای د عمل توفیق نصیب کړي نو د دې لنټر دپاره بدري سیزونه پکاري شګه به پکاري کرش به پکاري سیمټ به پکاري سریه به پکاري دا مخکې هم الله ورکړې دا وروسته به مو الله ورکوي او یو خبره به زه تاسو دا وکړم ما ته په دې خبره باندې توجه کوئ که زه تاسو د الله په ذات قسم وخورم چې زماري د الله په ذات قسم وي چې که په دې کې په دې حاضر مجلس کې څوک یو روپۍ داخله نه کړي نو انشاءالله دا ځای به جوړېږي خو زموږ ستا ثواب به پکې نه دا به الله پاک جوړوي خو په کار دا دی چې موږ پکې حصه واخلو نو زه خو به خپل طرف نه محترم صاحب راشه تاسو درې کسان دی کې دوه دی کې شي دعا ځای کې دعا دی او په دې ټولو خلک الله جیب ته بلاس کوي او د الله د رضا لپاره خپل چې کوم نه کار وکړي دا د لنټر د لپاره زما طرف نه صدقه شو کته کوس کنه کسان وي تاسو ته دوه کسان پاسې کنه دوه دغه دایمه کې شي دعا غدا کې دا ځای چې زر مجلس زر راټول شي او دعا غدا کې شي دی مولانا ته واجبونه تلاش کړه او موږ هم جنت ته ځو کنه موږ هم په کار ده کنه ټول جیب تلاش کوي کمولایان یې کاوام یې غریبانان یې کمالداران یې یو کس پاتې نشي نبی علیہ السلام مبارک ارشاد فرمای اجرکم علی قدر نفقتکم اجر بستاسو په اندازې د خرچې سره وي چې چا څومره ورکړه دومره ثواب به الله تعالی ورکوي موږ له دا پیسې چا راکړي ټول وایي الله موږ له پیسې چا راکړي دي الله او چې موږ الله له ورکو الله نور راکړي نبی علیہ السلام بلال صاحب ته فرمایل وی انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا بلال د الله په لار کې خرچه کوا د عرش د خاوند نه د کمی نه مه یریږه الله تعالی څخه خزانی دی او الله فرمایي عندنا خزائنه موږ څخه خزانی دي دا شتوم الله راکړي نور به الله راکړي ان شاء الله خو یو کس پاتې نشي ښه تا واچول خپل ایسا اینر سره یو پاتې نشي ښه د لنډر باچاو کنه که خیر ان شاء الله نبی علیہ السلام فرمایي چې نیت المؤمن خیر من عمله د مؤمن نیت او اراده د عمل نه بهتره ده نو چې کله موږ تاسو نیت او اراده وکړه نو ان شاء الله الله پاک په هغې له بیا وجود ورکړي دې پورته کې څوک شته چې وګرځي دغه دی او دا کار ګوره ټول د غریبانانو د ګوره کیا جوړیږي ښا نبی علیہ السلام مبارک ارشاد فرمایي چې د معراج په شپه باندې ما وکتل قمت على باب الجنه د جنت په دروازه باندې ودرېدم او کتل مې نو فرأيت اکثر من دخلها الفقراء والمساکین چې مې وکتل اکثر فقیران او مسکینان جنت ته روان دي واصحاب الجد محبوسون د مالدارانو چې کوم نه تاسو ورې تاسو به حساب کیږي او بیا په حدیث کې راځي يدخل الجنه الفقراء قبل الاغنياء ب500 عام داخليږي به جنت ته غریبانان د مالدارانو 500 کاله مخکې بیا نبی علیہ السلام مبارک فرمایي الدین غریبا دین په ابتدا کې خلکو تناشنا ښکارېده وسيعود كما بدأ او زرد چې بیا به خلکو د داسې شي لکه په ابتدا کې اوس دا دیندار خلک ورته سم ناشنا ښکارېږي خو نبی علیہ السلام فرمایي چې فطوبى للغرباء خوشخبری د پاره د غریبانانو نو دا بچی چې دي کنه د وزیرانو بچی وای کنه شته پکې وای شته پکې د چا وزیر پلار وزیر دی د وزیرانو د صدرانو او د مالدارانو د غټایټ بچی په مدرسو کې نه دا د غریبانانو او دا دین الله پاک د غریبانانو د وجه چې کم نه مستحکم کړی دی او نبی علیہ السلام فرمایل الفقر فخری دا فقر زما فخر دی
نو دا لنډر واچو کنه که خیری وای ان شاء الله هوای کنه سړو الله تعالی به د خپل غیب او اسباب برابر کی دا کوم ورونو بایګانو چې په نور ملکونو کې قرباني کړې دي او هغه چې کوم د خپل صدقې کړې دي الله دې ولدا قبول کړي او الله تعالی دې ولدا دې بدلی په دواړه جانه کې ورکی او تاسو کې چې کوم ولګرو د خپل وس مطابق وای میروس په خپل وس پر دینو سبه په خپل وس باندې سړی کوي نو الله دې غیلم بدلی اجرون ورکی الله دې تاسو له اجرونه بدلی درکې او الله دې موږ ټول توفیق را نصیب کړي چې موږ خپل مالونه په دینی ادارو کې او په دینی طبقو کې د الله نه سوال کو او ولګي نبی علیہ السلام مبارک فرمای العمائم تیجان المسلمین پګړی د مسلمانانو تاج دی دا بچی به اوس ختم کړي او بیا ورته پګړی په سر کیږي الله دې دا مجلس مبارک وګرځي او الله تعالی دې ستاسو دانیا ناستا په خپل بارگاه کې قبول او منظور کړي او په حدیث مبارک کې راځي عند ختم القرآن دعاء مستجابه په وخت د ختم قرآن کې د هر چا یو دعا قبليږي نو تر اخره پوری سار شي چې دعا وشي ان شاء الله الله پاک نه سوال کوي چې الله دې زموږ د ټولو اخر خاتمه بل ایمان کی الله دې زموږ د ټولو د مغفرت فیصله وکي دا اداره دې الله کامیاب کی ادا بچی د مستقبل د مور او پلار د پاره الله پاک د خوشالو ذریعہ او سبب کی واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین